د نبی علیه صلوات و سلام نه خوش طبیعتي ثابته ده. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه صلوات و سلام ته مونږ یو ورځ ویل چې د الله رسول ته مونږ سره خوش طبیعتي کوي. نبی علیه صلوات و سلام مونږ ته فرمایي چې او زه د تاسو سره خوش طبیعتي کوم، خو زه رښتیا وایم دروغ نه وایم. علما لیکي چې داسې خبرې کول چې هغه خبره هم رښتیا وي او بل مسلمان لا په باندې خندان ورشي، نو داسې ته کولی شي. نبی علیه صلوات و سلام نه ډېرې داسې خبرې ثابتې دي. یو صحابي ورته د اوښ نه ویلي چې زما اوښ لګي، نبی علیه سلام ته فرمایي چې د اوښ بچی به درله درکړم. صحابي ته فرمایي چې یاره زه د اوښ په بچي څه کوم، ماله ستر غټ اوښ پکار دی. نبی علیه سلام ته فرمایي چې غټ اوښ هم د اوښ بچی وي. نو دا خبره باندې صحابه کرام وخندل، د سړی مسکی شو وخندل نبی علیه صلوات و سلام. اوس دا یو خبره د مزاحیه انداز کې وه، خو دا دروغ نه و. دا شانتې نبی علیه صلوات و سلام یو صحابیې ته ویلي و چې ته به جنت ته نه ځې، ته خو د دومره بوډی زړی. نو هغه صحابیه خفه شوله، ورته ویل چې زه به ولې جنت ته نه ځم. بیا نبی علیه صلوات و سلام فرمایل ان انشأناهن انشاء. الله رب عزت فرمایي چې موږ به تاسو بیا پیدا کو، یعنی تاسو به ځوانې کو 30 نه 33 سال پورې عمر کې به تاسو بیا هلته په جنت کې. نو هغه زنانه خوشحاله شوه، ویې خندل. نو داسې خبره چې هغه حقیقت وي، رښتیا وي او د خندا په سټایل کې وي، نو داسې کوو کې بیا خیر دی. خو مزاحیه خبرې کول او هغه مکمل دروغ ویل، نو دا بیا نه وي پکار.